Learn MS4 online. Subscribe YouTube channel. Instructor Hayatullah Hamdard. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړې او د صحت جمع به مو برتن وي. راځو موږ تاسو نن په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې ریفرنسز ټیب ته تیر درس کې موږ تاسو ټیبل اف کانټینټس وویل چې هغه کې موږ کولی شول د کتاب دپاره فهرست جوړ کړو. نن درس کې راځو په پوټ نوټس اینډ اینډ نوټس باندې خبرې کوو. پوټ نوټس او اینډ نوټ چې دی د درو اهداف دپاره استعمالیږي. لومړی هدف یې چې دی هغه دغه دی چې د ایکسپلینټري نوټس دپاره استعمالوو، په دې معنی چې د تشریحي یادښتونو لپاره استعمالوو. دویم هدف چې دی کمنټ دی، یعنی تبصرې دپاره هم کولی شو موږ تاسو استعمال کړو. او دریم هدف یې سایټینګ سورسز دی، یعنی د سرچینو په قطار باندې لیکنې لپاره هم موږ تاسو د فوټ نوټس او اینډ نوټ څخه استفاده کوو. برادرز اینډ سیسټر، د فوټ نوټ او د اینډ نوټ ترمنځ فرق دغه دی چې فوټ نوټ د همغه پیج په کوم کې چې تاسو د یو موضوع په مورد فوټ نوټ ورکوئ د همدغه پیج په پای کې راځي، او اینډ نوټ بیا د دې په مخالفت کې د ټول ډاکومنټ په اخر کې یعنی د کتاب په وروستۍ برخه کې راځي. نو زه راځم تاسو ته د فوټ نوټ او اینډ نوټ درس په عمل کې درښیم. لومړی راځم دې ځای کې یوه لیکنه کوم، له هغې څخه وروسته کنټرول زیډ ویم تر څو دغه لیکنه لږه نوره هم زیاته کړم. دې ځای کې لیکم 90 paragraphs and then shift 0 then enter. اوس راځم تاسو ته زه وایم چې که د مثال په ډول په د لومړي پیج کې دغه تیم چې زه لرم دې ځای کې یا کومه بله کلمه لرم یا هره کلمه چې تاسو یې وغواړئ، غواړم چې مثلا دغه تیم تشریح کوم چې دا تیم څه ته ویلی کېږي. نو د ایکسپلینټري نوټس په دپاره زه اوس د فوټ نوټ څخه استفاده کوم. راځم ریفرنسز ټیب ته په انزرټ فوټ نوټ باندې کلیک کوم. ما ته به د دغه پیج په اخر کې یو فوټ نوټ ایریا راشي، په دې کې به زه ولیکم چې مثلا the collection of something is called theme. داسې یوه جمله لیکم، یعنی په دې معنی چې هغه کلمه چې هلته ما پاس انتخاب کړې هغه دلته په څو جملو کې تشریح کوم. لکه د مثال په ډول the collection of د ځای کې زه لیکم، یعنی په دې معنی چې د ځای کې ما تیم انتخاب کړ، د تیم د انتخاب څخه وروسته زه راغلم د هغې تعریف مې ولیکه، هغه مې تشریح کړل. په دې ځای کې ومې لیکه چې د کلیکشن آف کلرز افیکټ فن اینډ سپیسز از کالډ تیم، یعنی په دې معنی چې مجموعه د رنګونو افیکټونو او فونټونو ته تیم ویلی کېږي. همدا ډول که چیرې کې کومه بله کلمه ولرم، د مثال په ډول ډیوایسز انتخابوم، په انزرټ فوټ نوټ باندې کلیک کوم، دې باندې دویم فوټ نوټ موږ تاسو کولی شو چې دې ځای کې ورکړو. همدا ډول که دریمه کلمه انتخاب کړم، راشم انزرټ فوټ نوټ کلیک کوم، نو دې ځای کې هغه دریمه کلمه موږ دریم فوټ نوټ موږ تاسې لیکو. ښه، دې کې د مثال په ډول سایټینګ سورسز څه ته وایي. دلته تاسې یوه جمله لیکلې ده، تاسې یو کلمه لیکلې ده، یا تاسې یو پاراګراف لیکلی ده چې دا مو د یو بل کتاب نه راخیستی. نو تاسې غواړئ چې ولیکئ چې دغه کلمه یا دغه جمله یا دا پاراګراف ما د پلني کتاب د پلنۍ صفحې له دغې موضوع څخه دلته راخیستې ده، دلته مې لیکلې ده چې دغه کتاب لیکوال مثلا لیکو، صفحې نمبر یې ورسره لیکو، که ټوک لري ټوک شمار یې هم ورسره لیکو. لکه ښه مثال دغه دی، قرآن کریم آیات تاسې راخلی په یو کتاب کې لیکئ، لکه د مکتبونو دیني ښوونه چې ده هغې کې موږ تاسې ورسره لیکو چې دا د قرآن کریم فرض کړئ د دریمې سپارې سورت عمران 18 آیات دی، داسې ورسره لیکو. نو همدغې دپاره یې استعمالوو. کمنټ باندې خو پوهېږئ چې دلته تاسې یو شی لیکلی دی، مثلا د یو شخص نوم دی، موږ تاسې وایو چې دغه شخص د مثال په ډول دغه وړتیاوې لري یا دغه مشکلات لري یا ښه سړی دی مثلا یا بد سړی دی، داسې یو تبصره کولی شو. له دې څخه وروسته راځم اینډ نوټ ته. تاسې وکتل چې فوټ نوټ په همدغه صفحه کې دننه راتله. که چیرې زه کلیک وکړم په اینډ نوټ باندې، نو تاسې به وګورئ چې د ټول ډاکومنټ په آخر کې به تاسې ته اینډ نوټ درکړل شي چې تاسې کولی شئ په دې کې هم دغه درې واړه کارونه ترسره کړئ چې هغه سایټینګ سورسز دی، هغه ایکسپلینټري نوټ دی او هغه کمنټ دی. مګر راځي به دغه اینډ نوټ د ټول ډاکومنټ په آخر کې. بله موضوع دا ده چې دغه فوټ نوټ او اینډ نوټ چې دی په ډیفالټ ډول باندې په نمبر باندې ښودل کېږي. وګوره د تیم باندې د پاسه یو لیکل شوی دی، او بیا چې لاندې موږ تاسې فوټ نوټ ایریا ته راشو دلته هم یو لیکل شوی ده، معنا دا چې د تیم دغه تعریف دی. او بل بیا
په دې ډاکومنټ باندې 3 لیکل شوي دي. کله چې موږ تاسې فوټ نوټ ایریا ته راشو دلته 3 لیکل شوي دي او دا په دې معنی چې دا د ډاکومنټ په باره کې یوه لیکنه ده. خو دا موږ کولی شو بدل هم کو. بدلولی څنګه شو؟ د فوټ نوټ کې به تاسې دغه کوچنی ویکټور کلیک کوئ. کله چې تاسې دا ویکټور کلیک دغه ډایلاګ باکس تاسو ته راخلاصېږي. په دې ډایلاګ باکس کې به تاسې راشئ فوټ نوټ غواړئ تغیر کړئ نو فوټ نوټ به انتخاب کړئ. له هغې څخه وروسته به تاسې راشئ فارمټ ته. نمبر فارمټ کې به تاسو د 1 2 3 پر ځای فرض کړئ الف ب ت انتخاب کړئ یا د مثال په ډول اے بی سی ډي به انتخاب کړئ یا به رومي عددونه یا هر هغه څه به انتخاب کړئ چې هغه تاسې غواړئ. له هغې څخه وروسته به راشئ تاسې کلیک به وکئ په اپلای باندې او تاسې به وګورئ چې ستاسې د فوټ نوټ نمبر چې دی هغه به په الفبا د انګلیسي باندې تبدیل شوی وي. دا هم کولی شو د انډ نوټ دپاره وګورو. که د فوټ نوټ دپاره غواړو نو فوټ نوټ انتخابوو، که د انډ نوټ دپاره غواړو انډ نوټ انتخابوو. همدا ډول زه کولی شم چې فوټ نوټس له دې ځای څخه بدل کړم. مخکې په صفحې لاندې ځای کې راته زه کولی شم چې دا بلو ټیکس انتخاب کړم. لیکنې له به لاندې راځي، دومره لرې د صفحې په اخر کې به نه راځي که چېرې ټوله صفحه په لیکنه نه وي نیول شوي. او که باټم اپ پیج انتخاب کړم نو د صفحې په پای کې به راځي. او انډ نوټ هم دی، انډ نوټ ان د ډاکومنټ ان د سیکشن. که چېرې کې فرض کوئ تاسې 2 برخې ولرئ، 2 سیکشن ولرئ چې په تیر لایو ټیپ کې موږ تاسې د سیکشن بلونه وښیله په مختلفو بڼو، نو د یو سیکشن په اخر کې هم تاسې کولی شئ دا واخلئ. د مثال په ډول په انډ اف سیکشن انډ اف ډاکومنټ که انتخاب کړو نو د ټول ډاکومنټ په اخر کې به راځي. او که انډ اف سیکشن انتخاب کړو نو د یوې برخې په اخر کې به راځي. له دې څخه وروسته زه راځم دا کینسل کوم د ځای نه. د هغې له کینسل کولو وروسته راځم نیکسټ فوټ نوټ اینډ نیکسټ انډ نوټ اور پریویس فوټ نوټ پریویس فوټ نوټ اینډ انډ نوټ ته. زه په لومړي فوټ نوټ کې ولاړ یم فعل حال یا په فوټ نوټ نه بغیر په یو بل ځای کې ولاړ یم. غواړم چې فوټ نوټ په هغه کلمه کې ودرېږم چې هغې باندې ما فوټ نوټ ورکړی. نیکسټ فوټ نوټ باندې به کلیک وکړئ، تاسې به په لومړي فوټ نوټ کې ودروي. بیا راځم غواړم دوهم فوټ نوټ ته ولاړ شم. نیکسټ فوټ نوټ کلیک کوم نو ما دوهم فوټ نوټ ته رالیږي. همدا ډول نیکسټ فوټ نوټ کلیک کوم ما دریم ته رالیږي. او کله چې 3 واړه پای ته ورسېدل پریویس فوټ نوټ سره زه کولی شم پخواني فوټ نوټ ته ولاړ شم یا شتني فوټ نوټ ته ولاړ شم. همدا ډول کولی شو چې نیکسټ انډ نوټ ته ولاړ شو او همدا ډول پریویس انډ نوټ ته هم ورباندې تللی شو. د دې څخه وروسته موږ تاسې لرو شو نوټس. د دغې شو نوټس په واسطه کولی شو چې نوټس ایریا ښکاره کړو. معنا دا چې زه دې ځای کې ولاړ یم، غواړم چې د فوټ نوټ ایریا وګورم، د فوټ نوټ څخه وګورم، نو شو نوټس باندې کلیک کوم. په دې ډایلاګ باکس کې ورته انتخابوم آیا د فوټ نوټ ایریا غواړئ او که د انډ نوټ. زه وایم چې د فوټ نوټ ایریا راته ښکاره کړه نو دې ته دا انتخابوم. له هغې څخه وروسته د اوکې بټن وهم. موږ تاسو ته د فوټ نوټ ایریا ښکاره کوي. که چېرې وغواړو چې د انډ نوټ ایریا ښکاره کړو شو نوټس باندې کلیک کوو، ویو انډ نوټ انتخابوو، له هغې وروسته د اوکې بټن وهو. موږ تاسې د ډاکومنټ په آخر کې د انډ نوټ څخې ته ورلیږي. راځو د ریسرچ او سیټیشن اینډ بیبلیوګرافي ګروپونو باندې بحث کوو. لومړی راځم سمارټ لوک اپ ته. سمارټ لوک اپ چې کوم کمانډ په دې ځای کې موږ تاسې لرو د دې لپاره استعمالیږي چې موږ تاسې د مثال په ډول دې ځای کې یو کلمه لیکم. دا چې کله مې دا ولیکله اوس غواړم چې د دې په باره کې تصویرونه د دغې وګورم، همدا ډول د دې تعریف وګورم، تشریحات د دغې کلمې وکړم چې دغه کلمه څه شي ته ویلی کېږي یا داسې مختلفې نورې کلمې تاسې شاید ولرئ. نو د دې لپاره داسې کوو چې همدغه کلمه انتخابوو. له هغې وروسته راځو په سمارټ لوک اپ باندې کلیک کوو. کله چې تاسې کلیک ورباندې وکئ په هغه صورت کې چې د انټرنیټ سره کنیکټ وای نو تاسې به په دې ځای کې د هغې تعریف، تصویرونه او تشریحات وګورئ. لکه وګورئ تاسې کله چې زه دې باندې ودرېږم لاندې په ټول ټیپ کې راته وایي چې لرن مو اباوټ ټیکس یو سلیکټډ. هغه کلمات، هغه لیکنه چې تاسې انتخاب کړې د هغې په باره کې زیاته زده کړه ترلاسه کوئ. by seeing definition images and other result. په لیدو د تعریفاتو، د تصویرونو او د نورو نتایجو from various online sources له مختلفو آنلاین سرچینو څخه. یعنې د انټرنیټ په واسطه تاسې کولی شئ چې یو کلمه د دې په واسطه تعریف او تشریح کړئ. له دې څخه وروسته راځو سیټیشن اینډ بیبلیوګرافي ګروپ ته. سیټیشن اینډ بیبلیوګرافي ګروپ چې دا په دې کې کولی شو چې د هغه لیکنې په مورد چې تاسې په دغه ورډ ډاکومنټ کې ترسره کړې ده، دا که یو کتاب واوسي، دا که یو مقاله واوسیږي، دا که هر څه واوسیږي،
د هغې په باره کې معلومات ولیکئ. لکه پښتو کتابونو کې چې موږ تاسې کله دغه 2م پیج یا 3م پیج وګورو لیکل شوي وي د کتاب پیژندنه. د کتاب پیژندنې تر عنوان لاندې لیکلي وي د کتاب نوم، د کتاب د لیکوال نوم، د چاپ کال، د ټوکونو د ټوک شمیر، همدا ډول مختلف نور معلومات وي. دا موږ کولی شو په دې ځای کې اډ کړو او بیا په وروستیو کې استفاده کړو. لومړی کار چې د دغه معلوماتو د اډ کولو په خاطر باندې موږ تاسې کوو راځو انزرټ سیټیشن دې باندې کلیک کوو. په دې کې اډ نیو سورس دې باندې کلیک کوو. د هغې له کلیک کولو څخه وروسته موږ تاسې ته دغه ډایلاګ باکس راخلاصېږي. په دې ډایلاګ باکس کې تاسې وګورئ لومړی لیکل شوی دی ټایپ اف سورس، یعنې په دې معنی چې کومه لیکنه تاسې لاندې ترسره کړې ده دا څه شی دی، آیا کتاب دی، مجله دی یا کوم بل شی دی. دغه لیست کوم کوچنی وکتور چې وینئ دا به کلیک کوئ، تاسو ته دغه لیست راشي. په دې لیست کې تاسې وینئ چې مختلفې برخې موجودیت لري. نو تاسې چې دا لیکنه د هر څه شي په مورد کړې وي، هغه که کتاب وي، د کتاب یوه برخه وي یا د ژورنال وي یا یو آرټیکل وي یا داسې مختلف نور وي، نو هغه به انتخاب کوئ. زه فلحال بوک انتخابوم. د بوک له انتخابولو څخه وروسته لاندې به تاسې راشئ آتر، یعنی د لیکوال نوم به دې ځای کې ولیکئ. د ایډیټ بټن به کلیک کئ، دغه ډایلاګ باکس راځي. دې کې اول تخلص یا لاست نیم لیکو. لکه د مثال په ډول لیکم احمد ځای. بیا راځم فرست نیم یعنی لومړنی نوم چې ګیون نیم هم ورته ویلی کېږي، دا لیکم لکه مثلا اشرف. له دې څخه لاندې میډل نیم منځنی یا دوهم نوم چې دی هغه لیکم لکه د مثال په ډول غني. د دې له لیکنې څخه وروسته اډ باندې کلیک کوو، بیا راځو اوکې کلیک کوو. که چېرې دغه لیکوالان د دې کتاب دوه وي تاسې کولی شئ دوهم نوم هم ولیکئ دې ځای کې، اډ باندې کلیک وکړئ، هغه هم ور اضافه کېږي. له دې څخه وروسته لیکل شوي دي کارپوریټ آتر. که د دغه کتاب د چاپ مصرف هم همدغه لیکوال خپله ترسره کړي وي، نو دې صورت کې موږ تاسې کارپوریټ آتر ته چک مارک آن کوو. که داسې نه وي دې ته بیا چک مارک نه کوو. نو فلحال دې ته ما چک مارک آن کړ. ورپسې ټایټل دی، دغه کتاب نوم څه دی، نوم دې ځای کې د کتاب کولی شئ تاسې ورته ولیکئ. د مثال په ډول زه وایم چې دا کتاب دی ګرامر دی. له دې څخه لاندې بیا لیکل شوي دي کال، په څو کال کې دغه کتاب لیکل شوی دی. زه وایم چې فرض کړئ 2020 کال کې لیکل شوی. بیا راځم سیټي، ښار، کوم ښار کې لیکل شوی ده، د ښار نوم دې ځای کې کولی شو ورته ولیکو. له هغې وروسته پبلیشر، کومې خپرندویه ټولنې یا کومې چاپ کوونکي ټولنې دغه خپور کړی دی. د مثال په ډول باندې زه وایم چې مومند پبلیشر، مومند صرف ورته لیکم، مومند خپرندویه ټولنه چې دا په ننګرهار کې فرض کړئ د هغې نوم یې ولیکم. له دې نه بعد سټنډرډ نمبر دی، د کتابونه چې په نړیواله سطحه باندې هغه چاپ کېږي نو هغوی داسې ځان سره یو نمبر هم لري. تاسې کولی شئ که چېرې تاسې کتاب دغه سټنډرډ نمبر لري نو دا هم ورکړئ. دې تر څنګ که غواړئ چې نور معلومات د کتاب په باره کې ورکړئ نو شو آل بلګرافي فیلډز دې ته به چک مارک ولګوئ. د دې چک مارک په لګولو سره به تاسې ته مختلف نور فیلډونه هم راشي. دې کې هغه فیلډونه چې دا د سټریک نشان ورسره دی دا مهم دي، ضرور باید ډک کړل شي. کوم سره چې دا د سټریک نشان نشته دی دا که خالي پرېږدئ هم پروا نه کوي. لکه مثلا دې ځای کې سیټي نیم ما لیکلی نو سټیټ نیم یا پراوینس نیم چې دی بیا اړتیا نشته چې ولیکو. کنټري نیم یا ریجن کومه څخه چې اوسېږئ د هغې نوم کولی شئ تاسې ورته ولیکئ. مثلا زه لیکم مای بیلاود افغانستان. له دې څخه لاندې بیا راځو ایډیټر، آیا چا دغه کتاب ایډیټ کړی دی یعنې تغیرات یې پکې کړي دي که نه دي کړي. که کړي دي ایډیټ باندې کلیک وکړه. له هغې وروسته دې ځای کې د هغه شخص نوم ورته ولیکه. لکه د مثال په ډول باندې علي خان، علي خان حکیم، داسې یو نوم دی. له هغې وروسته راځو اډ باندې کلیک کوو. که چېرې کې ایډیټران ډېر وو نو بیا کولی شئ بل هم ور اضافه کړئ. والیوم څو ټوکه دی، دلته به د ټوکونو تعداد ورته ولیکئ. د مثال په ډول بعضې کتابونه وي چې په یو کتاب کې د هغې ټوله موضوع، بعضې داسې موضوعات وي چې په یو کتاب کې ټوله موضوع نشو نغړلی، نو موږ تاسې هغه په مختلفو ټوکونو کې لیکو. لکه د بخاري شریف کتاب چې تاسې وګورئ ډېر ټوکونه لري. د قرآن کریم تفسیر ته وګورئ زیات ټوکونه لري.
یو داسې ټوک نه دی، دې ته ټوک نه وایي. لکه د مثال په ډول یو کتاب یو څوک لیکي، هغه بیا 1000 کپیانې له هغې وباسي یا 500 کپیانې ترې وباسي یا 2000 کپیانې ترې وباسي، دې ته ټوک نه وایي. ټوک هغه دویمه برخه چې د همدغه کتاب په موضوع باندې هغه کتاب د دغه کتاب چې کومه موضوع ده په یو کې نیمګړې شي، هغه دویم یې ورپسې بشپړه کوي، هغې ته یې ټوک وایي. نو آیا دا کتاب یو ټوک دی که زیات ټوکونه لري؟ زه وایم چې مثلا 4 ټوکه دی. نمبر آف ولیومز، دغه اوسنی دغه کتاب دغه برخه چې د موږ تاسې په هغې کې همدغه اوس کار کوو، دا یې څوم ولیوم دی؟ آیا دا یې لومړی ټوک دی، دویم ټوک دی که دریم دی؟ زه وایم چې فرض کړئ دا دویم ټوک دی. له دې وروسته موږ تاسې راځو ترانسلیټر. که چیرې کې دغه کتاب کوم ژباړونکی ولري، مثلا د کومې بلې ژبې کتاب یې فرض کړئ د اردو کتاب وي یا د انګلیسي وي یا د فارسي وي، پښتو ته مره ژباړلی وي یا مله پښتو بلې ژبې ته ژباړلی وي، چا ژباړلی دی؟ ژباړن یې څوک دی؟ د ژباړن مکمل معلومات دلته ولیکئ. لکه د مثال په ډول زه لیکم جان، دی هغه دی لاست نیم دی، له هغې څخه وروسته راغلم حلیم اور حکیم، او له دې څخه وروسته میډل نیم یې فرض کړئ خالد. تاسې یو صحیح سیده نوم باید ولیکئ، هغه نوم چې هغه دغه کتاب یې ژباړلی دی. له دې څخه وروسته شارټ ټایټل، آیا کوم لنډ عنوان هم لري دغه کتاب؟ آیا کوم لنډه نوم یې شته دی؟ هغه دې ځای کې ورته ولیکئ. فرض کړئ موږ وایو چې دا نه لري. پیجز، څو صفحې دی دې ځای کې ورته لیکو، فرض کړئ 345 صفحې. ایډیشن، کتابونه داسې وي چې کله د لومړي ځل دپاره کتاب ولیکل شي، لکه دغه کتاب چې ما په 2020 کې تاسو ته په مثال کې درکړ چې 2020 کې لیکل شوی، نو له هغې وروسته یو کال وروسته یا یو وخت په تېرېدو سره دغه کتاب ختم کیږي. کله چې ختم شي یا د مثال په ډول ختم هم نشي، خو دغه لوستونکي د دغه کتاب په لوستو کې بعضې نیمګړتیاوې وګوري یا په خپله لیکوال په دې کې بعضې نیمګړتیاوې پیدا کړي، نو په راتلونکي ځل کې چې کله بیا دغه کتاب دی چاپ کوي، هغه نیمګړتیاوې هم رپه کوي، د هغې تر څنګ بعضې نور شیونه ور اضافه کوي، بعضې شیونه چې دی فکر کوي چې یاره دا اضافه دي په دغه کتاب کې، هغه ورڅخه لرې کوي. په دې صورت کې دې ته نیو ایډیشن ویلی کېږي. نو آیا دا لومړنی چاپ شوی کتاب دی که دا دوهم چاپ دی، دریم چاپ دی؟ دې ځای کې تاسې ورته ویلی شئ چې فرض کړئ بعضې کتابونه وي چې عام تر لسم ځل پورې چاپ شوی وي، نو دې ځای کې موږ وایو چې فرض کړئ دا تھرډ ایډیشن دی. کمنټ د دې په باره کې ورکولی شو، مثلا داسې ویلی شو چې آیا دا یو ښه کتاب دی، یو ښه کتاب نه دی، د چا دپاره مناسب دی چې دا یې مطالعه کړي، باید د چا دپاره مناسب نه دی چې باید مطالعه کړي. همدغسې مختلف معلومات موږ تاسې دغه کمنټ کې هم ورکولی شو. فرض کړئ زه لیکم چې this is a very good perfect book especially for students. داسې یو کمنټ مې پرې ورکړل. هغې نه وروسته موږ تاسې راځو لاندې سکرول بار ښکته کوو، د هغې د ښکته کولو وروسته دغه ځای کې لیکل شوي دي ایئر اکسس 2020 کې لیکل شوی، په څو کال کې دا د لاسرسي وړ ده. موږ وایو چې فرض کړئ په 2021 کال کې د لاسرسي وړ دی. منت اکسس په کومه میاشت کې د لاسرسي وړ دی؟ مثلا زه ورته وایم چې دا په فبروري میاشت کې د لاسرسي وړ دی. او ډے اکسس په کومه ورځ باندې د لاسرسي وړ دی؟ لکه زه ورته وایم چې مثلا په فرایډے باندې د لاسرسي وړ دی. له هغې څخه وروسته وایو URL، که چیرې کې دغه شخص چې کتاب یې لیکلی دی دا کوم هغه ولري، د ادرس ولري، ویب سایټ مثلا، یا د مثال په ډول ځان سره کوم ایمیل ادرس غواړي ورکړي، یا هم په دې کې تاسو کولی شئ د یوټیوب ادرس ورکړئ مختلف. زه وایم چې د مثال په ډول www.hamdard.com دې ځای کې زه دا ورکوم، د یو ویب سایټ ادرس کولی شئ تاسو دلته واچوئ. له هغې وروسته راځو چې کله دا معلومات بشپړ کړو اوکې باندې کلیک کوو. کله مې چې دا معلومات ورکړل، له هغې وروسته اوس څنګه کولی شو چې دا معلومات په دې کتاب کې راواخلو؟ فرض کړئ زه په لومړۍ پاڼه کې ودرېږم، دې ځای کې کنټرول انټر وهم تر څو ماته یو پاڼه راکړل شي. کله چې صفحه پاڼه دلته راکړل شوه، له هغې وروسته راځم د بیلوګرافي چې د کتاب پېژندنې په معنا ده دې باندې کلیک کوو.
د کلیک په کولو سره موږ تاسو ته ټول هغه معلومات چې هلته په انزرټ سیټیشن کې مو ورکړل په یو څو بلډ ان آپشنز اور سټایل کې ښکاره کوي چې هغه موږ کولی شو دلته راواخلو. دغه سټایل دی، یو دغه سټایل دی او یو دا دی. کوم یو سټایل چې ستاسو خوښ شو صرف کلیک ورباندې وکړئ. د کلیک له کولو سره هغه ټول معلومات چې هلته تاسو ورکړي دي، هغه چې د لیکوال نوم دی، د کتاب د چاپ کال دی او همدا ډول د کتاب نوم دی، مختلف نور هغه تاسو ته دلته درکړي. د دې ترڅنګ موږ تاسو سټایل لرو. دغه کوم سټایل باندې چې دغه معلومات دلته دي، که دا سټایل ستاسو خوښ نه و نو دې ځای نه کولی شئ دا سټایل بدل کړئ یو بل شکل ته. دلته مختلف سټایل تاسو وینئ په دې لیست کې. نو دې لیست کې چې تاسو هر یو سټایل خوښیږي هغې باندې کلیک وکړئ چې ستاسې دغه د کتاب معلومات چې دي همغې سټایل ته تبدیلیږي په اتومات بڼه. ورپسې موږ تاسو له هغې وروسته مینیج سورسز لرو. مینیج سورسز چې ده په دې کې موږ تاسو مختلف کارونه کولی شو. د مثال په ډول لومړی کار چې موږ یې کولی شو هغه دا ده چې کوم دغه معلومات ما په دې کتاب په هکله ورکړي دي، کولی شم دا زه ایډیټ کړم. ایډیټ باندې کلیک کوو. له هغې وروسته وایي چې مثلا 2020 کې نه بلکې په 2019 کې دغه کتاب لیکل شوی دی. دا موږ ویلی شو. هغې نه بعد اوکې، نو دا معلومات پکې په اتوماته بڼه اډیټ کېږي. دې ځای کې وایي چې دغه سورس کې چې تاسې کوم معلومات وکړل آیا غواړئ چې دا پکې بدل شي. زه یس باندې کلیک کوم، هو بدل دي شي. دې ترڅنګ کولی شئ نیو سورس تاسې اډ کړئ. نیو باندې چې کله کلیک وکړئ نوی د څنګه چې ما مخکې اضافه کړل داسې معلومات تاسې د بل کتاب په باره کې ورکولی شئ. همدا ډول تاسې کولی شئ دغه چې کوم معلومات تاسې دلته لیکلي دي دا له دې ځایه ډیلیټ کړئ، ختم یې کړئ. او د دې ترڅنګ کپي چې دا بیا د بل هدف دپاره استعمالوو. د کپي هدف بیا دغه دی چې ګورئ په دې ډاکومنټ کې خو زه کولی شم چې د دغې سورس په باره کې ما کوم معلومات ورکړي دي دا دلته استفاده کړم. مګر که بل ډاکومنټ ته لاړ شم، فرض کړئ کنټرول این وهمه تر څو نوی ډاکومنټ ماته راخلاص شي، نو دې ځای کې آیا زه کولی شم چې دغه معلومات راواخلم. بلګرافي اپشن باندې کلیک کوم او وګورئ دیر آر نو سورس ان د کرنټ ډاکومنټ، یعنی په موجوده ډاکومنټ کې سورس نشته چې تاسو ترې راواخلو. نو لومړی مینیج سورس ته راځو. له هغې وروسته کوم یو سورس غواړئ راواخلئ، فرض کړئ دا یو انتخابوئ، کپي باندې کلیک کوو، دا کلوز کوو. له هغې څخه وروسته راځو په بلګرافي باندې کلیک کوو او له هغې نه وروسته په کوم یو سټایل کې چې غواړو کلیک کوو هغه موږ تاسو ته دلته اچولی کېږي. په کیپشنز باندې خبرې کوو. کیپشن چې ظاهري نوم یا عنوان ته ویلی کېږي، کولی شو په واسطه یو تصویر، یو چارټ، یو ټیبل او داسې مختلفو نورو شیانو ته نوم ورکړو. د دې لپاره چې دغه کار ترسره کړو لومړی راځو خپل هغه آبجکټ چې غواړو دغه نوم ورکړو په ډاکومنټ کې انتخابوو. د مثال په ډول باندې زه راځم په دې پیکچر باندې کلیک کوم. پیکچر باندې له کلیک کولو څخه وروسته راځم په دې ځای کې هغه تصویر چې زه غواړم استعمال کوم پیدا کوم. د هغې له پیدا کولو څخه وروسته راځم په انزرټ باندې کلیک کوم. د انزرټ له کلیک کولو څخه وروسته په ډاکومنټ کې دا ترتیبوم. راپټکس مثلا کلیک کوم، سکویر انتخابوم. له هغې څخه وروسته راځم دغه اندازه یې لږه غواړم چې کمه کړم، په دې ځای کې تنظیم کړم. له دې څخه وروسته غواړم چې دې ته زه ظاهري نوم ورکړم، نو ریفرنس سټیپ ته راځم، دا تصویر انتخابوم، کلیک ورباندې کوم. له هغې وروسته انزرټ کیپشن کلیک کوم. د انزرټ کیپشن له کلیک کولو څخه وروسته دې ځای کې یو لیبل ورته انتخابوو. څه ډول لیبل ورته انتخابوو؟ پیکچر دی، نو زه غواړم چې د تصویر نوم ورسره راشي. دې ځای کې ګورم چې ایکویشن شته دی، فیګر شته دی، د هغې ترڅنګ ټیبل شته دی. زه غواړم پیکچر ورسره ولیکم، مګر پیکچر په دې لیست کې موجودیت نه لري. نو زه به داسې وکړم چې په دې نیو لیبل به کلیک وکړم. دې ځای کې به یې ورته ولیکم پیکچر. د هغې له لیکنې څخه وروسته اوکې باندې کلیک کوم. د اوکې له وهلو څخه وروسته تاسو وینئ چې دغه لیست کې پیکچر هم ور اضافه کېږي. همدغه انتخابوم. تاسو وینئ چې په کیپشن کې هم دا راځي پیکچر 1 په شکل باندې. له هغې څخه وروسته زه راځم په اوکې باندې. دې ځای کې وینئ تاسې پوزیشن کې موږ کولی شو چې دا یا د تصویر د پاسه یا د تصویر څخه لاندې انتخاب کو. اوس تاسې وګورئ اباو سلیکټډ ایټم د انتخاب شوي شي څخه فاس دغه لیبل دی ورکړل شي. اوکې باندې کلیک کوم. نو وګورئ فیګر نیم چې دی هغه د دغې تصویر د پاسه راځي.
که زه وایم چې د تصویر څخه لاندې دی راځي نو همدغه ریفرنس سټیپ کې انسرټ کیپشن ته راځو او د ځای کې اباو د سلیکټډ ایټم پر ځای بلو د سلیکټډ ایټم انتخابو اوکې باندې کلیک کوو نو له هغې څخه به لاندې راځي. له دې څخه وروسته زه راځم دا ما انډو کړ له هغې نه وروسته بلو د ایټم انتخاب کړ اوکې مې کلیک وکړ نو له تصویر څخه لاندې دغه نوم راغی. له دې نه بعد راځم زه په بله موضوع په همدغه کې تاسو ته خبرې کوم چې هغه ده که غواړو چې د مثال په ډول له دغې تصویر څخه دغه لیبل لرې کړو ور یې نه کړو نو ایکسکلوډ لیبل فرام کیپشن دې ته چیک مارک لګوو اوکې باندې کلیک کوو هغه کوم لیبل چې موږ ورکړی دی له دې څخه لرې کیږي. له دې نه وروسته بیا راځم زه تاسو ته په بله موضوع چې نیو لیبل دی دا مې درته وویل که یو لیبل تاسې غواړئ اړتیا ورته لرئ هغه لیبل په دې لیست کې موجودیت ونه لري نو کولی شئ د نیو لیبل له لارې یې ور اضافه کړئ. له دې څخه وروسته ډیلیټ لیبل دی که تاسې وغواړئ چې یو لیبل تاسې له دغې لیست څخه لرې کړئ نو انتخاب یې کړئ په ډیلیټ لیبل کلیک وکړئ هغه لیبل به له دغې لیست څخه لرې کړل شي. ورپسې نمبرینګ دی که تاسې وګورئ کله چې زه یو لیبل انتخاب کړم اوکې کلیک کړم نو هغه لیبل سره نمبر راځي یو ورسره لیکل کېږي بیا چې دویم راولو دوه ورسره لیکل کېږي درې همدغسې مخکې جریان پیدا کوي. که تاسې وغواړئ چې دغه لیبل سره دا نمبر چې راځي دا بدل کړئ نو کولی شئ دې ځای کې په نمبرینګ باندې کلیک وکړئ له هغې نه وروسته دې ځای کې کوم مختلف آپشن وټکئ د مثال په ډول باندې دی عربي ژبې الف با یا د انګلیسي ژبې د کوچنیو تورو الف با یا هم مثلا رومي عادات په کوچنیو او یا په غټو تورو باندې له هغې وروسته چې کوم تاسې انتخاب وکړ راشئ اوکې باندې کلیک وکړئ همغه نمبرینګ به راځي. بله موضوع دا ده چې زه چې هر تصویر راولم فرض کړئ د ځای کې ودرېږم یو بل تصویر راولم انزرټ ټیپ ته ځم بیا په پیکچر باندې کلیک کوم له هغې څخه وروسته د ځای کې یو تصویر انتخابوو په انزرټ باندې کلیک کوو دا تصویر دلته ځای پر ځای کېږي. نو که تاسې وګورئ دې سره دغه لیبل په خپله نه دی راغلی نو که تاسې ووایئ چې دا لیبل باید په اتومات بڼه ورسره راشي څنګه چې په ډاکومنټ کې انزرټ کېږي لیبل دې هم په اتومات بڼه ورسره راځي نو د دې لپاره بیا د آټو کیپشن څخه استفاده کوو. په څه طریقه باندې داسې کوو چې د مثال په ډول زه یو جدول رسم کوم دې ځای کې د جدول له رسم کېدو څخه وروسته غواړم چې کله چې زه جدول رسم کړم په اتومات بڼه له هغې سره لیبل هم راشي نو یو ځل دپاره زه د خپل جدول انتخابوم په انزرټ کیپشن باندې کلیک کوم له هغې وروسته دې ځای نه یو لیبل ورته انتخابوم همدغه ټیبل تیار دلته موجودیت لري له هغې څخه وروسته زه راځم په آټو کیپشن باندې کلیک کوم. آټو کیپشن باندې له کلیک کولو وروسته دغه لیست کې به تاسې مایکروسافټ ورډ ټیبل پیدا کړئ دې ځای کې تاسې وینئ دې ته چیک مارک لګوو دې ځای کې کله چې چیک مارک ورته ولګوو که چیرې غواړو چې د شي څخه پاس راولو اباو د ایټم انتخابوو که لاندې ورڅخه راولو بلو د ایټم انتخابوو همدا ډول که د یو دوه درې پر ځای تاسو غواړئ بل نمبر ورکړئ نمبرینګ انتخابوو دغه ځای کې فارمټ ورته بدلوو له هغې وروسته راځو فرض کړئ ما رومي عددونه ورته انتخاب کړل د لویو تورو اوکې باندې کلیک کوو دا هم بدلون کوي. له هغې څخه وروسته موږ تاسې راځو که دې ځای کې لیبل موجودیت ونه لري بیا یې له نیو لیبل ور اضافه کوو په الحال ټیبل موجودیت لري نو زه یې ور اضافه کوم نه بلکې اوکې باندې کلیک کوم. آټو لیبل آن شو کله چې موږ تاسې په راتلونکي وخت کې یو نوی ټیبل جوړوو هغې سره به په اتوماته بڼه یو لیبل هم راځي. دا ټیبل مې ډیلیټ کړ انزرټ ته راغلم له هغې وروسته یو ټیبل ما جوړ کړ چې کله مې ټیبل جوړ کړل تاسې وینئ چې په اتومات بڼه له هغې سره لیبل راغی. بیا راغلم فرض کړئ دوهم ټیبل جوړوم په اتومات بڼه به تاسې وګورئ چې له هغې سره به بیا هم یو لیبل راشي تاسې وینئ چې هغې سره هم لیبل راځي. بیا که تاسې بل ټیبل جوړوئ له هغې سره به هم دغه لیبل راځي او همداسې به دوام پیدا کوي مخکې به ځي. فرض کړئ زه لاړم یو بلې صفحې ته په بله صفحه کې مې یو ټیبل جوړ کړ انزرټ ټیپ ته راغلم بیا مې په ټیبل باندې کلیک وکړ نو وګورئ دې سره لیبل راځي. بیا لاړم په یو بله پاڼه کې ما لیبل یو ټیبل جوړ کړ چې هغې سره هم لیبل لرو. د دې ښېګړه دا ده چې په وروستۍ کې تاسې کولی شئ چې د دې یو ټیبل هم جوړ کړئ چې له هغې لارې وکړی شئ هغې ته رسیدګي وکړئ. څه ډول راځو له انزرټ کیپشن څخه وروسته په د انزرټ ټیبل اف فیګرز باندې کلیک کوو د هغې په کلیک کولو سره تاسو ته دغه ډایلاګ باکس راښکاره کېږي. په دې کې لومړی چې دی شو پیجز نمبر کله دې چیک مارک لرې کړو
خاص مخکې لدی چې دې اپشن باندې وغږیږم یو ځل په اوکې باندې کلیک کوم چې دې سره موږ تاسو ته د هغه ټیبلونو یو جدول جوړیږي چې موږ تاسو په پورتنیو صفحو کې جوړ کړي دي. دې سره موږ ته لیکل شوي وي چې دا ټیبل 1 دی چې په لومړۍ صفحه کې قرار لري د دغه د صفحې نمبر او د هغه ټیبل نوم موږ تاسو ته ښکاره کیږي. لکه ټیبل 5 تاسو وګورئ په دریمه صفحه کې موجودیت لري. کولی شو په دې ټیبل باندې یا په صفحې نمبر باندې ودرېږو، په کیبورډ کې د کنټرول بټن ونیسو او کلیک ور باندې وکړو. په اتومات بڼه موږ تاسو همغې ځای ته لیږي په کوم ځای کې مو چې دغه ټیبل جوړ کړی دی. دې ترڅنګ که تاسو وغواړئ چې دا د صفحې نمبر ورسره ښکاره نه شي نو تاسو کولی شئ راشئ همدغه انزر ټیبل اف فیګرز ته او له هغې څخه وروسته د شو پیج نمبرز له دې چیک مارک لرې کوئ، اوکې باندې کلیک وکئ، اوکې کلیک کوئ نو د صفحې نمبر به ورسره نه ښکاره کیږي. دې ترڅنګ تاسو که وغواړئ چې صفحې نمبر د وي چیک مارک ورته لګوو، اوکې باندې کلیک کوو، بیا اوکې کلیک کوو، د صفحې نمبر به ورسره راځي. بله موضوع په دې کې چې دا هغه دا ده چې رایټ الاین پیج نمبر کله دې چیک مارک لرې کړو نو تاسو ته به دا د صفحې نمبر په ښي طرف کې نه بلکې همدغلته د ټیبل د نوم سره نږدې ښکاره کیږي. چیک مې لرې کړ، اوکې باندې کلیک کوم، یس کلیک کوم نو تاسو وګورئ چې د صفحې نمبر همدغه ځای کې نږدې ورسره معلومیږي. د دې ترڅنګ موږ کولی شو چې دې ته چیک مارک آن کړو نو ښي طرف ته به د صفحې نمبر لرې ورڅخه ښکاري. اوکې باندې کلیک کوو، بیا اوکې کلیک کوو، تاسې نتیجه وینئ. د دې ترڅنګ چې د صفحې نمبر او د دغه نوم ترمنځ چې کومه ټیب لیډرز دغه ډاټ ډاټ نښه راغلې ده دا هم کولی شو موږ له دې ځایه بدل کړو. ټیب لیډر ته راشئ، له هغې څخه وروسته ډیشز وټاکئ، اوکې باندې کلیک وکئ، بیا اوکې کلیک کوئ نو دا د منفي نښې یا ډیشز چې ورته ویل کېږي دا به راشي. همدا ډول سټرایټ لاین انتخابولی شو چې د پیج نمبر او د ټیبل نوم ترمنځ به سیده کرښه راځي. د دې ترڅنګ کولی شو چې موږ تاسې په دې کې نن انتخاب کړو چې له هغې سره به هیڅ کومه کرښه د صفحې نمبر او د ټیبل د نوم ترمنځ موجودیت نه لري. دې نه وروسته موږ تاسې راځو لاندې فارمټ ته چې دلته مختلف فارمټونه موجودیت لري لکه فرض کړئ کلاسیک فارمټ دی، اوکې کلیک کوم، دې ته کلاسیک فارمټ ویلی کېږي. دې ترڅنګ مختلف نور فارمټونه موجودیت لري لکه د مثال په ډول فارمل فارمټ ته تاسې وګورئ، اوکې کلیک کوئ، یس کلیک کوئ، دا یې فارمل فارمټ دی او نور فارمټونه یې هم در سره تاسې په خپله وګورئ او مطالعې لاندې ونیسئ. همدا ډول موږ تاسې له دې څخه وروسته کیپشن لیبل لرو. کیپشن لیبل د څه شی راشي، آیا ایکویشن د فیګر او که د ټیبلونو نو موږ تاسې هلته ټیبلونه لرو نو معمولا ټیبل به انتخابوو. همدا ډول موږ تاسې دې خواته لرو یوز هایپر لینک انسټیډ اف پیج نمبرز. که چیرې کې موږ تاسې راشو په دې ټیبل باندې ودرېږو، کلیک پرې وکړو، مستقیما مخ هغې ټیبل ته لیږي، هغې پیج ته لیږي چې هلته دغه ټیبل موجودیت لري. همدا ډول که دغه پیج نمبر یې کلیک کړو هم همدغه چاره ترسره کېږي. که تاسې ووایئ چې دا د پیج نمبر په واسطه کېږي، د ټیبل نیم په واسطه دې نه کېږي، دا چیک مارک لرې کوئ، اوکې کلیک کوئ، له هغې څخه وروسته یس باندې کلیک وکړئ، تاسو د ټیبل په نوم باندې ودرېږئ، کنټرول نیسئ، کلیک کوئ، کار نه کوي. مګر د صفحې په نمبر یې ودرېږئ، کنټرول نیسئ، کلیک پرې کوئ، کار به کوي. که وایئ چې مثلا له دواړو لورو دې کار کوي نو د هغې دپاره انزر ټیبل اف فیګرز او د چیک مارک آن ساتو. له هغې څخه وروسته راځو، اوکې باندې کلیک کوو، یس کلیک کوو. د دې ترڅنګ دغه نمبر چې دا د ټیبل نمبر دی که دا غواړئ چې تاسو ورسره ښکاره نه کړئ نو همدغه انزر ټیبل اف فیګر ته راشئ، انکلوډ لیبل اینډ نمبر دې نه چیک مارک لرې کړئ، اوکې کلیک کړئ، یس بیا اوکې کلیک کړئ نو تاسو ته به یوازې د ټیبل نیم ښکاره کېږي او هغه نمبر به یې نه ښکاره کوي. له دې څخه وروسته موږ تاسې راځو بلې موضوع ته چې هغه عبارت دی د اپډیټ ټیبل څخه. که چیرې کې د مثال په ډول یو بل ټیبل په دې ځای کې زه ور اضافه کړم، راشم انزرټ پیج ته ټیب ته او بیا راشم دې ځای کې یو ټیبل جوړ کړم چې دا ټیبل 6 دی نو تاسې اوس فهرست ته وګورئ چې په دې کې ټیبل 6 موجودیت نه لري. دې ترڅنګ که چیرې کې زه داسې وکړم چې د یو ټیبل د پیج نمبر تغیر کړم، فرض کړئ دا په 4 پیج کې دی، زه راشم په دا یوسم یو بل پیج ته، 4 پیج نه البته په پیج نمبر 2 کې دی، زه کنټرول انټر وایم نو دې سره به دا پیج نمبر 3 ته لاړ شي. مګر که ټیبل ته راشو دا به اوس هم ټیبل 4 تاسې وګورئ په همغه پیج 2 کې دی.
که زه ووایم چې د دې صفحې نمبر د اپډیټ شي نو ریفرنسز ټیب ته راځو او په اپډیټ ټیبل کلیک کوو. دې سره دوه آپشن راکوي، اپډیټ پیج نمبر اونلی او اپډیټ انټایر ټیبل. که یوازې د صفحو نمبر نوي کول غواړو نو همدغه چیک مارک چې تیار لګېدلی اوکې باندې کلیک کوو نو یوازې د صفحې نمبر بدلون کوي. که وغواړو چې نه ټول ټیبل دې تغییر وکړي، کوم ټیبلونه چې ور اضافه شوي هغه دې پکې ښکاره شي، کوم چې ته لرې شوي هغه دې پکې ختم شي، نو د دې لپاره دوهم آپشن اپډیټ انټایر ټیبل ټاکو. اوکې باندې کلیک کوو، نوی ټیبل مو چې ور اضافه کړی هم پکې راځي او که چیرې کې یو زوړ ټیبل د مثال په ډول ورڅخه ډیلیټ کړی هغه هم ورڅخه لرې کیږي. له دې وروسته راځو په کراس ریفرنس آپشن باندې خبرې کوو. کراس ریفرنس آپشن ډیر یو ګټور آپشن دی. دنده یې دا ده چې ګورئ له دغه ټیبل باندې که زه کلیک وکړم او کنټرول ونیسم کلیک پې وکړم نو ما پیج 1 ته راولېږي چې هلته دغه ټیبل 1 موجودیت لري. مګر که بیرته وغواړم هغه فهرست ته ولاړ شم نو سکرول بار به رانیسم، داسې به ډاون سکرول کوم، بالاخر به دې ټیبل اف فیګرز ته رارسېږم. که زه ووایم چې داسې یو چاره دې واوسېږي چې د هغې لارې هم زه په اسانۍ دغه ټیبل اف فیګرز ته راورسېږم نو د کراس ریفرنسز څخه استفاده کوو. په دې ډول چې دې ځای کې ودرېږم او له هغې څخه وروسته زه دلته یوه لیکنه کوم. د مثال په ډول په دې ځای کې زه لیکم ټیبل اف فیګرز اور ټیبل اف اف. له هغې وروسته همدغه لیکنه انتخابوو، انزرټ ته راځو، د انزرټ ته له راتګ وروسته بک مارک باندې کلیک کوو، دې ځای کې یو ځانګړی نوم ورته لیکو، د مثال په ډول غني. له هغې وروسته راځو په اډ باندې کلیک کوو. اډ باندې له کلیک کولو څخه وروسته کوم ټیبل سره غواړو دا ورکړو، مثلا د ټیبل 1 سره. ټیبل 1 باندې ودرېږم، کنټرول نیسم کلیک پې کوم، ټیبل 1 ته رالیږي. له هغې څخه وروسته راځم په دې ځای کې زه دا پیسټ کوم په دې بڼه چې دې ځای کې ودرېږم، انټر وایم. له هغې وروسته په دې ځای کې ودرېږو او بیا راځو همدغې ریفرنسز ټیب ته، بیا راځو په کراس ریفرنس باندې کلیک کوو. له هغې څخه وروسته دې ځای کې زه انتخابوم بک مارک او دغه بک مارک چې د غني په نوم دی انتخابوم. له هغې وروسته راځم په انزرټ کلیک کوم، کلوز کلیک کوم. له هغې وروسته په دې ټیبل اف اف باندې ودرېږم، کنټرول نیسم کلیک کوم، ما فهرست ته رالیږي او کله چې په ټیبل 1 ودرېږم کنټرول ونیسم کلیک پې وکړم ما به ټیبل 1 ته رالیږي. د دې ترڅنګ د هر یو ټیبل سره موږ کولی شو چې همدغه ادرس ورکړو. د دې ترڅنګ بل کار هم کولی شو. د مثال په ډول باندې زه ټیبل 4 ته ورځم چې په پیج نمبر 3 کې موقعیت لري. زه غواړم چې دې سره هم یو لینک جوړ کړم چې په اسانۍ وکړی شم چې ټیبل اف فیګر ته ورسېږم. داسې کوم چې د انزرټ ټیب ته راځم، انزرټ ټیب کې راځم یو شیپس راخلم، د شیپس له جملې څخه یو دانه راخلم، فرض کې دغه د ویکټور نښه راخلم، دې ځای کې رسم کوم. د رسم کولو څخه وروسته راځم فارمټ ټیب ته، فارمټ ټیب کې راځم افیکټ ته، په افیکټ کې پریسیډ افیکټ باندې کلیک کوم. دې ته یوازې یو شکل ورکوم چې بټن ته ورته وي. له هغې وروسته په همدغه بټن یا په دغه شیپ باندې ودرېږم او له هغې وروسته راځم انزرټ ته. انزرټ ته له راتګ څخه وروسته راځم لینک باندې کلیک کوم. لینک باندې له کلیک کولو وروسته فلیس ان دیس ډاکومنټ انتخابوم او په دې کې غني انتخابوم. اوکې باندې کلیک کوم. اوکې باندې له کلیک کولو وروسته په دې شیپ باندې ودرېږم، په کیبورډ کې کنټرول نیسم، ما به په اتومات بڼه ټیبل اف کنټینټ ته رالیږي. له هغې وروسته په ټیبل 4 باندې ودرېږم، کلیک کوم، ما بدل ته رالیږي. د دې لپاره چې هر ټیبل سره همدغسې یو آپشن ولرو تر څو په اسانۍ هلته رسیدګي وکړی شو. همدغه شیپ باندې ودرېږم، کنټرول سی کلیک کوم، یا هم هوم ټیب ته راځم، کپي باندې کلیک کوم. له هغې وروسته یو وار زه ځم دغې ټیبل اف فیګرز ته، بیا زه ځم ټیبل 5 ته. ټیبل 5 ته له تګ وروسته په دې ځای کې ودرېږم، کنټرول وی پریس کوم. کنټرول وی په پریس کولو سره به موږ تاسو ته هغه شیپ دلته راشي. البته چې رانغی نو زه داسې کوم چې بیرته یو ځل ځم همغې ټیبل اف ټیبل ته چې هغې سره موږ دغه شیپ جوړ کړی دی. رایټ کلیک ور باندې کوو. د رایټ کلیک له کلیک کولو وروسته کپي وهو. د کپي له وهلو څخه وروسته بل ټیبل ته ورځو. بل ټیبل ته له ورتګ څخه وروسته دغه ځای کې پیسټ څخه کار اخلو چې البته پیسټ بیا هم کار نه کوي. د دې لپاره چې دا کار وکړي، د دې لپاره داسې کار کوو چې په همدغه
شیپ باندې ودرېږو یو کلیک ور باندې کوو. له هغې وروسته په کیبورډ کې د کنټرول بټنه نیسو او د ماوس لیفټ کلیک په نیولو سره ماوس یو خواته کش کوو. له هغې څخه کپي اخیستل کېږي، کنټرول پرېږدو، لاندې ماوس ته حرکت ورکوو تر څو هغه مطلوب ځای ته ورسیږو چیرته چې موږ غواړو دغه شیپ ځای پر ځای کړو. هغه ځای ته له رسیدو څخه وروسته شیپ هغه ځای کې ځای په ځای کوو. دا به هم موږ تاسو ته همغه دنده ترسره کوي، یعنی په دې معنا چې د کنټرول په نیولو سره کلیک چې پې وکړو موږ تاسو به دغه ټیبل آف فیګر ته رلیږي. بیرته راځم همدغه ټیبل ته چې هغه ټیبل 5 په کلیک کوم. ټیبل 5 ته موږ تاسو رلیږي، غواړم چې دا د ټیبل 4 سره دی ټیبل 5 سره هم موجودیت ولري. نو کلیک کوو، کنټرول نیسو، له دې کپي راخلو دې ځای کې کېږدو. له هغې وروسته کنټرول نیسم، کلیک ور باندې کوم، لیفټ کلیک او همداسې نیسم، لاندې راکش کوم تر څو د ټیبل 6 سره هم ولرم. نو په دې ځای کې تیار مخکې زه یو لرم هم دا مې هم ورسره ځای پر ځای کړ. ښه، اوس په ډېرې اسانۍ سره موږ کولی شو ټیبل 1 ته لاړ شو. د ټیبل 1 نه لارې دلته ودرېږو، کلیک وکړو، موږ تاسې به په اتومات ډول ټیبل اف فیګر ته رلیږي. ټیبل 2 ته ورشو او ټیبل 2 دغه ځای کې کوم لینک نه لرو، نو کولی شو له هغه لاندې لینکونو څخه یو راواخلو. په دې طریقه باندې چې په دې باندې ودرېږو، کنټرول نیسو، لیفټ کلیک نیسو او پورته یې کش کوو تر څو له ټیبل 2 سره یې ځای پر ځای کړو. نو زه به راځم تر څو ټیبل 2 ته ورسېږم. دغه ځای کې په موږ سره په دې پیج کې ټیبل 2 او 3 موجودیت لري. په دې ځای کې زه دغه شیپ ځای پر ځای کوم، کنټرول نیسو، کلیک ور باندې کوو چې دې سره موږ په اتومات بڼه دغې ټیبل اف فیګر ته لیږي. نو دا د دواړو ترمنځ د یو لینک یا د رابطې جوړونه ده چې د کراس ریفرنس په واسطه یې ترسره کولی شو. دغه و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. سبا ورځ به انشاءالله په انډیکس او ټیبل اف اتارټیز باندې خبرې کوو. ښه ورځې او ښه وختونه ولرئ. په مخه مو ګلونه.